من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه صدیق ریحان پریزیډنټ اف یوث ایجوکیشنل کمپلیکس پېښور او تاسو ګورئ زما یوټیوب او فیسبوک پیج پبلیک ایشوز. معزز سامعین، څنګه تاسو معلومه ده چې هر ورځ ستاسو ملاقات یو ډېر سپیشل ګیسټ سره کوم او زموږ د پیج او د چینل دا نن پیلنی عظیم شخصیت دی، یو مذهبي سکالر جناب مولانا احسان الله انقلابي صاحب، امام و خطیب جامع مسجد ګړی پشت خره پایان پېښور، چې نن به انشاءالله دې موږ سره خپل خیالاتو اظهار کوي. مولانا صاحب ته وخت راکولو ډېره مهرباني چې جزاک الله احسن الجزا. ریحان صدیق صاحب ستاسو راتلنو نه یو جهان مننه او شکریه تاسو زموږ ځای ته حاضري وکړه. الله مو خوشحاله کړه. مولانا صاحب زموږ چینل کوم دی پبلیک ایشوز دی نیم دی، او چې کوم کس وي د هغه فیلډ ریلیټډ چې کوم دی موږ د هغه تپوس کوو. خو موږ ستاسو څومره سوشل میډیا ګورو یا نور څومره خطابت وغیره موږ ګورو، نو تاسو اکثر د معاشرې په اصلاح چې کوم نن سبا د وخت ضرورت دی، نو په دغه ریلیټډ به زه تاسو نه تپوس کول غواړم چې ستاسو په خیال نن سبا زموږ د یوت ته وګورو، مشران کشران ته وګورو او یا د خپل معاشرې ته وګورو، نو زموږ په دې معاشره کې ستاسو ته موجوده ټیم په خپل ابزرویشن مطابق کوم داسې اهم غټ غټ مسایل درته ښکاري دي او معاشرتي برایانې ستاسو په خیال کمې کمې دي؟ دې په حواله باندې چونکې دا ډیره وسیعه موضوع ده، په اړخ باندې چې خبره وشي کېدی شي، خو موږ به مختصراً د هغې نه څه ټکي راخلو، څه هغه اهم ټاپک او اهم موضوعات به راخلو چې په یې موږ او تاسو خبره وکړو. که موږ او تاسو خپله معاشره وګورو او د صحابه کرامو معاشره وګورو، نو زموږ او ستاسو د معاشرې او د صحابه کرامو د معاشرې د ځمکې او اسمان فرق دی. هغسې خو نشي کېدی. تاسو د معاشرې د برایانو په حواله باندې خبره وکړو. معاشره کې خو برایانې ډېرې دي، په ټولو باندې اوس خبره نشي کېدی، ډېر وخت غواړي. د معاشرې برایانې د هغې اسباب هغې ته نظر کول پکار دي چې دا معاشره کې دا برایانې پیدا شوي دا د څه وجې ده، د دې څه اسباب دي. نو معاشره کې چې کوم برایانې دي د دې بنیادي سبب چې کوم دی د خرابۍ، نو هغه اولا چې دی د مور و پلار غفلت او کسالت او سستی ده. د معاشرې د اصلاح دپاره بنیادي کردار چې ادا کوي اولا د مور و پلار کردار دی د خپلو بچو دپاره، او دویم چې د دا ذمهداري دا بیا د علما کرامو ده چې د هر علاقې او د هر ځای په هر علاقه کې وخت په وخت د ضرورت مطابق علما کرام په معاشره باندې نظر واچي او د هغې مطابق د اصلاح کوشش وکړي او د هغې اصلاح وکړي. دریم نمبر چې دا بنیادي کردار دا د مشرانو دی، لکه پخوا دا سیستم و زموږ او تاسو په دې حضورو بیټکونو کې چې د مشرانو به مشوره وه، د هغې به باقاعده اصلاحي مشورې به کېدي، کشرانو ته به اصلاحي خبرې کېدي. لکه زموږ مشرانو به هم داسې خپلو کشرانو ته د سلام طریقه وکړه، بچیه سلام واچوه، بچیه چې په لاره ځي داسې ځه، بچیه چې روټۍ خوري نو په ښي لاس خوره. د کشرانو په اصلاح باندې د مشرانو نظر و. نو دغه غفلت هم په معاشره کې راغلی. غټې غټې برایانې چې تاسو سوال وکړو، نو هغه دا دي چې په معاشره کې نن سبا موږ نظر واچو، نو غټه برایي پکې دا ده چې بې حیایي پیلاو کېږي، ورځ تر ورځه عامه کېږي. دا په معاشره کې غټه برایي ده. دویم په معاشره کې چې کوم غټه برایي ده هغه چې موږ او تاسو په نظر واچو هغه بد اخلاقي ده. دریم نمبر په معاشره کې چې غټه برایي ده هغه بد امني ده. او څلورم نمبر چې په معاشره کې غټه برایي ده او د هغې په تیزۍ سره روانه ده او چلیږي هغه بې ادبي ده. نو په معاشره کې خو برایانې ډېرې دي، خو دا پکې هغه همې او غټې غټې برایانې دي. مو استاد لکه المولا الله تعالی یو ډېر لوی شان مقام ورکړی دی، اعتماد به خلک کوي، خلک یې اوري ګوري ویني مني یې. دا چې کوم تاسو برایانې کوم ذکر کوي او حقیقت ته چې ډېر غټ برایانې دي، په دې په روکتام کې د علما کرامو څه کردار دی؟ نو علما کرامو ته ځکه چې علما کرامو چونکې دا ذمهداري ده
د اصلاح، د بیان، د واعظ، د تقریر. علما کرامو ته پکار دي چې په معاشره باندې بار بار نظر واچولی شي چې کومې اهمې برایانې دي چې کومې ډېرې نقصان دیه دي معاشرې ته، معاشره د تباهي او بربادۍ طرف ته بوځي، د هغې علاج پکار دی او د خپله غاړه خلاصول پکار دي. ځکه چې العلم امانة فی عنق العلماء، علم د علماو په غاړو کې امانت دی، دی به کم از کم خپله غاړه خلاصوي. نو ضرور د علماء کرامو دپاره دا ده چې په معاشره کې کمې اهمې برایانې دي چې په هغې باندې دوی کار وکړي، د هغې د اصلاح کوشش وکړي او په هغې باندې مزید څومره چې دوی نه کېږي د اصلاح کوشش وکړي، باقاعده هغې باندې بھرپور کار وکړی شي. تاسو واعظ و نصیحت خبرو کوي نو موږ وګورو نن سبا مدارس هم ځای په ځای مدارس د نارینه او زنانو جمعه کې خود بیانات وغیرہ کېږي، مساجد هم زیات دي، ځای په ځای مساجد، کالج، یونیورسټي، سکول دن بدن د دې آبادۍ سره د دې په دوګنه اضافه کېږي. لیکن برایانې هغه هم موږ مشران نورو تاسو نورو چې پخوانۍ او دې ټایم کې ډېر غټ ډفرنس دی او ډېر غټ فرق دی. نو هغه دلته کې د هر یو شی ریشو زیاتېږي، دلته ورسره برایان هم زیاتېږي. د دې اهم وجه څه کیدای شي دی؟ او ډېر ښه سوال مو وکړ او ډېر ښه تپوس. او دا سوال نن واقع هم دی، دا تپوس واقع هم دی او په کار هم دی چې دا تپوس وکړی شي. سکولونو او د مدارسو د کثرت باوجود بنیادي څیز چې کوم رکاوټ جوړ شوی زما په نظر باندې هغه څه شی دی؟ تربیت دی. ټیک د مدارسو هم شته، علم پکې شته، سکولونه هم شته، هغې کې هم تعلیم علمي دیني تعلیم هم پکې شته، دنیوي هم پکې شته، د دنیوي سره دیني تعلیم هم شته. نو په کار خو دا وه چې دې دواړو سره د معاشرې اصلاح راشي، معاشره د اصلاح طرف ته روانه شي او د برایي طرف ته روانه. نو دا اهم سوال دی. نو د دې اهم بنیادي څیز چې کوم رکاوټ دی هغه عدم تربیت دی. یعنی مدارس هم شته خو تربیت پکې کم دی، هغه شان تربیت نشته لکه پخواني مدارس شته. سکولونه هم شته خو تربیت پکې نشته. او دا طریقه ده چې د نبی علیه صلات وسلام صحابو ته دین هم ښولی، د علم هم ښولی او تربیت هم ښولی. نو په دې بنیاد باندې که مدارس هم ډېر دي په خپل ځای باندې، سکولونه هم ډېر دي په خپل ځای باندې، او نن سبا چې د دې تاثرات نشته ده، د دې اثر نشته ده په معاشره باندې، د هغې د تربیت کمی ده. مسایل هم ډېر دي چې او برایان هم ډېرې دي. په یو معاشره کې مثبت چینج یا یو امپروومنټ چې کوم دا څنګه پاسبل دی؟ په یو معاشره کې یو سوسایټي کې مثبت چینج تبدیل څنګه راتلی شي ستاسو په پوینټ اف ویو سره؟ تبدیلی داسې راتلی شي ریحان صدیق صاحب چې په دې معاشره باندې نظر واچولی شي چې اهم بنیادی خرابي د څه څیز نه پیدا شوي هغه سبب باندې نظر واچولی شي. نو که موږ د معاشرې ته وګورو، په معاشره کې بنیادی سبب د خرابۍ چې کوم دی هغه نن زموږ او تاسو په زمانه کې د موبایل غلط استعمال دی. او دویم ما تاسو ته خبر وکړه د تربیت نشتوالی دی. دا دوه څیزونه چې په دې باندې غور وکړی شي چې خپلو کشرانو ته موږ کومې موبایلې ورکړي دي، دا غټې موبایلې، دا د دوی ضرورت نه دی، دا د ضرورت شی دی. او بغیر د ضرورت نه دا کشرانو په لاس کې چې کوم موبایل دی غلط استعمال بنیادی شی دا دی. او دویم چې کوم دی بنیادی شی چې کوم دی هغه د تربیت نشتوالی. مولانا صاحب تاسو به زموږ ډېر یوت هم اوري، ډېر مشران کشران زموږ چینل اکثر د ځوانان ګوري چې هغه 18 نه 25 سال پورې دی عمر وي، اخر کې ورته څه میسج ورکول غواړي؟ نو ځوانانو ته زما دا میسج او پیغام دی چې ځوانان دي په دې خپلې ځوانۍ باندې نه خطا کېږي. اوس وخت داسې راغلی دی چې مرګ ډېر عام شو، هر سړي مخې سترګو ته مرګ دی. نو نه دې په ځوانۍ باندې خطا کېږي چې یاره زه ځوان یم کیدای شي بس زه بوډا شم او بیا به زه ځان اصلاح کوم او سوچ او فکر وکړم، بیا به که خیر توبه وباسم. دې ته دې نه ګوري. نه دې ځوان په ځوانۍ باندې خطا کېږي او نه دې مالدار په دولت باندې خطا کېږي، نه دې عالم په علم باندې یو څیز باندې دې خطا کېږي نه، او نه دې په دې دوکه کېږي. بلکې ځوانان دې دا سوچو کې چې زما بنیادی څیز چې کوم دی دا ځواني ده، او په ځوانۍ کې
ښه کارونه کول دا ډېر غټ باعث اجر دی. یو سړی چې په ځوانۍ کې عبادت کوي او د هغې په نسبت چې په بوډاوالي کې کوي هغه شان نه وي. ځوانانو ته دا سوچ پکار دی چې خپله ځواني د دې قرباني ورکړي، په خپله ځواني کې محنت وکړي، خپل کوشش وکړي، فضولیات او عبثیاتو نه ځان بچ کړي، فضول خبرو نه، فضول بکواسونو نه، د دې غټ موبایل غلط استعمال دې نه کوي. په معاشره کې چې څومره خرابي نن پیلاو ده او نن شروع ده او نن په دومره کثرت سره سیوا کېدو باندې ده، د هغې بنیادي وجه څه شی ده؟ د موبایل غټ موبایل غلط استعمال. ډېره مهرباني او انشاءالله امید ساتم چې تاسو څومره کسان اوري انشاءالله ثواب په نیت هم وکړه فري آف کاسټ او انشاءالله چې دې په عمل ضرور کړي. تھینک یو سو مچ. جزاکم.